حاجی بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى ال سیدنا مولانا محمد بزنان دا امام دویمه حصہ کې منګه دا سبق ویلو چې د نسب الامام د پاره د امام د پاره ظاهر کېدل ضروری دي لکه موږ ویلو چې دو په شیعاګانو باندې پر حافظ باندې رد کړي چې هغه وایي چې امام مهدي هغه امام دی خو هغه د خلکو د سترګو نه پناه دی او انتظار دی کیږي نو چې امام د پاره دا خبره ضروری ده چې دا به ظاهر وي چې خلک هغه ته رجوع کوي اده به پټ نه اده به انتظار نه کولای کیږي لکه څنګه چې شیعاګان وي بل امام د پاره نور صفات چې نه هغه سسدي نو دین سبق ذکر کوي چې ويكون من قريش ولا يكون من غيرهم دا امام به د قریش نوي د قریش نه علاوه بنوي او بدی خبره کې معتزله او خوارج هغه اختلاف کوي خوارج او معتزله وای چې د امام د پاره د قریشونه کېدل ضروری نه دي بلکې دې کړه هر ډلې نه وي او د ځان د پاره د درې دلایل وي یو دلیل خدا وای چې نبی صلی الله علیه وسلم د انساني مساوات او عالم بردارو یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم با ټول انسانان یو شان دي ګڼل نو چې کله ټول انسانان یو شان دي غني نو پدې کې دا خبره خاص کول چې را الائمه من قریش ائمه به قریش نه نو دا خو پیغمبر علیه الصلاه والسلام دی قریش لپاره یو باندې به یو انسانان لپاره نو انسانانو باندې فوقیت ورکو حال دا چې پیغمبر سلام خوراغله دی لپاره چې انسانانو په منځ کې دا تفاوت چې کم دی دا ختم کی لکه پوه شو باندې نو جواب دی چې اسلام دا خو د انساني مساوات او عالم بردار دی خو د سره سره اسلام د اوصاف او د اختلاف د وجنه د اختلاف اوصاف لحاظ هم ساتل دی د اختلاف مراتب لکه څنګه په اسلام کې یو عالم او غیر عالم برابر دي ها دغه شانتي د چیرې اسلام د دې مراتب او خیال ساتل لري او پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث هم انزل الناس منازلهم خلق چیرې د خپل اول د خپل مرتبه مطابق ځای ور کوي یا دغه شانتي په اسلام کې خدا او سړی ته کته دي ته وایي معنی شي انسانان دي نو خذ لا دې سړو له ولې ترجیح ورکړی شوی دی چې الله پاک فرمای الرجال قوامون علی النساء خو شو نه څنګه چل دغه دغه شامل دي بل اغي دیم دلیل کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې اسمعوا واطيعوا وان ولي عليكم عبد حبشي ذو زبيبه و چې تاسو ټول نه کمزور کس پتا څوګي عبد حبشي غلام حبشي وي هغه تاسو باندې نگران مقرر شوی تاسو دغه کوي او دغه خبره به منئ پتا څو باندې داغي اطاعت واجب ده نو د علامه قرآن من قریش به څه مطلب ده نو د جواب ده چې یو خدا خبره ده کنه چې دا حدیث د دې شان ورود د خلیفہ انتخاب مبارک نه نه بلکې دا حدیث مطلب ده چې غیر مستحق سړی پتا څو باندې مشر شو نو چې کله به مسلمانانو اتفاق راغې نو تب هم په دغه سړی باندې بیا اعتماد وکړو په دا باندې وایي چې دا مسلې باندې جوړه خوښ او بل دا به خبره باندې ټول اجماع ده چې دغه چې غلام دا خلیفہ نشي جوړېدل چې غلام خلیفہ نشي جوړېدل دا خلیفہ مبارک دې سره دی نو دریم دلیل دا غوډه چې علائمه من قریش پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل دا یو پیشنګوئی پیغمبر سلام کړی دی چې دا امامان به د قریش نه یو دا خبره جدا قشانته ثابت شوله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رسول حضرت ابوبکر جان هو حضرت عمر جان هو حضرت عثمان جان هو او حضرت علی جان د قریش نو نو دا چې پیشنګوئی پیغمبر سلام کړل نه پیشنګوئی نه کله چې د خلافت په باره کې مخکې سبق موږ ویلو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو نو انصارو کې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ مخکې کو چې د بزمنګا دغه به مشر به او په لاس باندې بیعت کوو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې نن را مخکې شو هغه دا خبر او کړل چې علامه دا چې دا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله دی به خلافت حقدار دی او بیا ورته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله په انصارو باندې حجت لپاره دا فرمایل چې الائمه من قریش نه الائمه من قریش اگر چې دا خبره واحد ده لیکن د صحابه کرام په موجودګۍ کې ویلو او هیڅ صحابي پاغه باندې نکیر نه وکړي نو دا په دې باندې اجماع چې دا مقرر شوی ده چې دا حکم بیا وزام کړ چې الائمه من قریش نو څومره چې هم دغه خلفای راشدین دي نو دا د قریش نه دي دا پیغمبر صلی الله قریش دا نظر ابن کنانه اولاد ته ویل کېږي او دا بریګه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شجره نسب بیان کړل او بیا حضرت عثمان رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه
او حضور د حضرت ابوبکر رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه دا د پیغمبر اسلام سره په کم نکمانی ملګری شوی دی او ټول قریش په خاندان کې دا ته وګورئ دا وایي ويكون من قريش ولا يكون من غيرهم او وی بدا امام د قریشنا ولا يكون من غيرهم او نبوي له د غیر دینه ولا يختص ببني هاشم واولاد علي او دا خاص نه په بنو هاشم سره بنو هاشم د عبد المطلب صاحب د اولاد کوم دي دا پلار اولاد هاشم وزامنو عبد المطلب شیبه او اولاد علي او د علي رضی الله عنه اولاد چې لکه دا شیعاګان دا وایي کنه چې دا خلافت حقدار دغه علي اولاد دي یعنی یشترط ان يكون الامام قرشيا چې شرط کړل شي دي چې دا امام به قریشي وي لقول عليه الصلاه والسلام الائمه من قريش وهذا وان كان خبرا واحدا اگر چې دا خبر واحد الائمه من قريش لكن لما رواه ابو بكر رضي الله تعالى عنه محتجا به على الانصار لیکن کله چې ابو بکر دا روایت کو په داسې حال کې چې دا دلیل نیولو په دې سره د انصارو خلاف ولم ينكره احد او هیڅ چا په دغه نکیر نه وکړي نو چې دا خبر وکړه چا به نکیر نه کوي خبره مطلب دا شو چې دا حکم دی فصار مجمعا عليه نشود حدیث خبره چې اجماع کړل شي پرې باندې ولم يخالف فيه او په دې خبره کې چې یاره د خلافت لپاره قریشیت شرط ده په دې کې هیڅ خلاف نه کړي الا الخوارج وبعض المعتزله مگر خوارج او بعض معتزله کړي او دغه درې دلیلونه چې جوابونه تاسو ته درکړل شول ولا يشترط ان يكون هاشميا او علويا او شرط نه کړل شوی چې دا د هاشمي به هاشم ابن عبد مناف د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نکونو او علويا یا د حضرت علي رضی الله عنه د اولاد نه دي دا دي نکي لما ثبت زګه چې ثابت شوی دي بالدلائل په دلایل سره من خلافه ابي بکر وعمر وعثمان رضی الله تعالی عنهم اجمعين چې دا حضرت ابوبکر رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه عثمان د خلافت نه ثابت شوی دي ما انهم لم يكونوا من بني هاشم سره د دې چې د بني هاشم نه نو وان كانوا من قريش اگر چې د قريش نه فان قريشا اسم لاولاد النضر ابن كنانه زکه اولاد د نضر ابن كنانه ته جننده سوي لګيږي قريش ویل کېږي وهاشم او هاشم څوک ده هو ابو عبد المطلب هاشم د عبد المطلب څخه زوی دی او عبد المطلب څوک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نکاح نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نکاح شیبه مشیبه عبد المطلب دای لقب نو د پلان هاشم نومو جد رسول الله صلی الله علیه وسلم فانه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شجر نسب دا شل نکونو پوره دا جنن دا حدیث صحیحونه ثابت تا دا نه اخو د صحیح حدیث نه ثابتو نو علما کرام فرمایي چې دا دی عدنان نه اخو بیانول دا جنن دا صحیح ندی فانه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لوي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الیاس ابن مزار ابن نزار ابن معد ابن عدنان درب لانکیز ویل دا ترجمه خو آسان کنا ها کو کوم دا چې محمد صلی الله علیه وسلم د عبد الله بچره عبد المطلب دی ویم دا ها نو وکتل دا صبح 17 نمبر باندې تقریبا په 16 نمبر باندې هغه نظر ابن کینانه راغی کنا ها نو نظر ابن کینانه چې څومره ملاندې دي نو دا فالعلویه والعباسیه من بني هاشم وزع علویه یعنی کم چې حضرت علی نه خاندان دي او عباسی دا بنو هاشم نه دي زګه چې دا لان العباس او ابا طالب زګه عباس او ابو طالب دا ابن عبد المطلب دا عبد المطلب زامن دي او عبد المطلب دا چا بچی دی دا هاشم بچی دی دا چا بچی دی نه نه هاشم نشو واسه د ابو بکر نه شجره نسب بیان کړل چې دا په کم دي کمانی نو دا په مره باندې د پیغمبر علی السلام سره ملګری شوی دی او د حضرت عمر نه هغه شجره نسب په دغه باندې کعب باندې او د حضرت عثمان نه هغه په عبد مناف باندې نو دا ټول لکه په اولاد کې راغل نو ټول قریش شول وابو بكر رضي الله تعالى عنه قرشي لانه ابن ابي قحافه عثمان بن عامر بن عمر بن تيم بن مره بن كعب بن لوي نو دا با ابن مره بمره باندې دا چې كعب بن لوي نبي وكذا عمر رضي الله تعالى عنه لانه ابن الخطاب
ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزى ابن رباح ابن عبد الله ابن قرة ابن زراع ابن عدي ابن كعب جو دا بده كعب باندې ملګری شول. وقال عثمان رضي الله تعالى عنه لأنه ابن عفان ابن عبد العاص ابن أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف. لکه پوه شو به معنی ولا يشترط في الامام ان يكون معصوما. د امام لپاره وای دا شرط نه دی امام به معصوم وي. لکه د شیعاګانو عقیده دا نعوذ بالله چې حضرت ابوبکر رضی الله عنه، حضرت عمر رضی الله عنه، حضرت علی رضی الله عنه، دا حضرت عثمان رضی الله عنه، دا دریوانه ظالمانو، دا دریوانه سو ظالمانو او ظالمانو د لپاره دا اختیار نشته چې د امام جوړیږي. لکه پوه شوي د دې وجې نه هغه دا دریوانه خلیفه مني خو امامان نه مني، دا کوی چې دا ظالمان دي او هغه ځان لپاره په دلیل کوي چې لا ينال عهد الظالمین، چې نه رسیږي وعده زما ظالمانو ته. هغه ظالم خدای کسته ویلېږي چې هغه چې ګناه کړی چې هغه د مرګ پورې بیا راغی نه توبه نه بس لري هر چاته ظاهري او د حضرت ابوبکر ځان خو د دین د ګناه چیرنده نه رشوي. ولا يشترط او شرط نه کړل شوی په امام په امام کې ان يكون معصوما چې دا معصوم نوي چې معصوم به لما مر من الدليل ځکه چې دلیل تیر شوی دی على امامه ابي بکر رضی الله تعالی عنہ مع عدم القطع بعصمته سره د دین چې لا په عصمت باندې قطعیت نشته. وايضا الاشتراط او دا رنګ دا شرط کول دا محتاج دلیل دی. واما عدم الاشتراط اور چې نشرط کېدل فيكفي فيه عدم دلیل الاشتراط نو کافی دی بده کې د شرط دلیل نه کېدل. واحتج المخالف د شیعاګان وی دلیل نه ولري بقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، دا الله تعالی په دې قول سره چې نه رسیږي عهد وعده ما ظالمان دا. وغير المعصوم ظالم او غیر معصوم یعنی کم کس د ګنا نه معصوم نه لري نو دی به ظالمي. فلا يناله عهد الامامه نو دا عهده امامت نه ملويږي. والجواب المنع وای جواب ته دې چې دغه اندازې چې یار دا خبره موږ سره منونو چې غیر معصوم چې دا ظالم دی. ځکه دې غیر معصوم د کېدو سره د ظالم صدقه نشته لري. ځکه ظالم څه ته وای ظالم خدای ته وای چې هغه نه یو داسې ګناه ثابت شي چې دا غي سره دا عدالت ختم شي او د حضرت ابوبکر نن داسې ګناه نه صادر شوی چې هغه اکچته شوی دی می او توبه واسلی واسو به باندې. فإن الظالم من ارتكب ذک ظالم خو هغه څوک دی ارتكب معصیتا چې هغه ګناي کړی دی مسقطه د څه ګناي کړی دی مسقطه للعدالت چې هغه ګناه دغه عدالت څخه کړی دی ساقط کړی دی. ما عدم التوبه والاسلام سره دین چې د توبه نه باسلې اسلام نه کړی. فغیر المعصوم لا يلزم ان يكون ظالما، نو دې کس غیر معصوم کېدل دا ضروري نه چې دی ظالم ومي. لکه په دې خبره باندې پوه شوي او چې لا ينال عهد الظالمين او حضرت ابوبکر صدیق د عاصم دغه نه معصوم نه دی نو چې معصوم نه نو ظالم هم ته دا چا ویل دي چې اوس معصوم نه جواب خامخا ظالم وي. ځکه ظالم خو دې ته چې هغه د ګناه کړی چې هغه د عدالت ساقط کړی. پوه شو به معنی. وحقیقت العصمه د دې ځای نه اوس مصنف رحمت الله علیه دا خبره کوي چې عصمت دا د قدرت او اختیار منافی نه دی. چې عصمت د قدرت او اختیار منافی نه دی. مطلب دا دی چې الله تعالی دې بندلا د ګناه اختیار ورکړی دی. الله پاک دې ګناه د په ګناه باندې د انسان ته په ګناه باندې قدرت ورکړی دی لیکن داغه اختیار خپل چلنده نه استعمال کړي نو د معصوم شوی دی. پوه شئ کچرته د انسان الله پاک د اختیار د ګناه واغلی نو بیا هغه مصلوب شو. پوه شئ نو بیا نشته. او کما د دلته دوه تعریفونه کړی دي د عصمت. یو معتزله تعریف کړی چې معتزله وایي چې عصمت هغه ته ویل کېږي چې دا الله تعالی او رحمت ده چې بنده په خیر په کار باندې را ده بد نه منع کوي. خو دوه هم د دې لپاره اختیار جنده ثابت کړی دی. او ابو منصور ماتوریدی رحمت الله علیه چې کوم د عصمت تعریف کړی دی نو هغه هم وایي چې بنده د جنینه دا بلکه بنده به مکلفی لري او دا بنده جنده ته به اختیاري ځکه اختیار ته واغلې نو بیا ته دا ګناه باندې ورته سزا ولي ورکې او باندې کې باندې ورته ثواب ولي ورکې ځکه چې بیا هغه په اختیار نشته دی. لکه پوه شئ نو هر انسان له الله پاک اختیار ورکړی دی او د الله پاک چې انسان نه نیسي په ګناه باندې عدل عذاب ورکړي نو دا دی وجنه چې دا خپل اختیار غلط استعمال کړی دی. دی وجنه کوم ماشوم چې وفات شي په وړوکوالي باندې او د غیر مسلمي نه د په عذاب ورکولو کې اختلاف دی دغه چې دغه خپل استعداد او صلاحیت لا استعمالول نشي. وحقيقة العصمة حقيقة العصمة الله يخلق الله تعالى
فی العبد الذنب چې نه پیدا کړ الله پاک باندې بندګي ګناه ما بقاء قدرته و اختیاره سره د دینه چې قدرت او اختیار به باقی دی وهذا معنى قولهم او دا معنی قول د معتزله تعریف ته هي لطف من الله تعالی چې دا عصمت څه ته ویل کېږي دا لطف دی الله تر طرفنا يحمله على فعل الخير چې را پورته کوي بنده لرا په د نیکي په کارونو باندې ويزجره عن الشر او ملکوي دا بنده لره د شر نه د ګنا نه مع بقاء الاختيار سره د دې چې اختیار به باقی وي ندی معتزله چې د عصمت کم تعریف کړل نو بدی کوم د اختیار شر ګرځول لري دا اختیار بګی نه نو بیا سزا ګناه څه پیدا نشته تحقيقا للابتلاء لپاره چې ده ماقص بدی کې ابتلاء ولهذا قال الشيخ ابو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى دا رنګ شیخ ابو منصور ماتريدي رحمه الله فرمایلی دي العصمه لا تزيل المحنه چې عصمت دا نه ځای لګوي ازمایش لره یعنی دغه امتحان ازمایش با خامخابوي وبهذا يظهر فساد قول من قال وبدې زرا ظاهر شو فساد دا هغه چا ویلي دي شیعاګانو سو ویلي دي چې انها خاصيه في نفس الشخص او في بدنه چې دا عصمت د بندا پر نفس کې او د پر بدن کې یو خاصیت ده يمتنع بسببها صدور الذنب چې هغه په وجه باندې دا انسان د ګنا نه منکیږي نو چې د انسان د کوم اختیار نشته لري د پر وجود کې الله پاک د یو طاقت پیدا کړل خاصیت پیدا کړل چې د ګنا نه مېتاږي وای کیف وای دا خبره څنګه صحیح ده ولو کان الذنب ممتنعا کته د ګناه ته ممتنع وي او د اختیار نه ورکړل شوی نو لما صح تکلیفه نو بیا د مکلف کول صحیح نه دي به تر کې ذنب چې ګناه پر ولما کان مصابا علیه او نه بده ته بلی باندې ثواب ورکړل شو لکه پوه شو باندې معنی ولا ان يكون افضل من اهل زمانه او نه دا د امام د لپاره دا خبره ضروری نه ده د امام د لپاره دا خبره شرط ده چې دی په زمانه کې د ټول نه غوړه وي افضل وي ځکه ډیر کړه ته دي یو کس هغه لکه مفضولی او په یو خبره کې هغه ته خدای پاک صلاحیت ورکړي خو څه به معنی نو د امام د لپاره دا خبره ضروری نه چې په هر څه کې جننده وخوي ځکه ډیر کړه ته یو کس دي چې هغه په یو کار کې نه پوي بل کار کې پوجي لکه په مدرسه کې لکه ډیر چې طلبه کرام د دې چې په سبق کې ځین کار نه کوي په آرامي تو کوو نو 1 نمبر نو دغه شان دي پرې دای کیږي ولا ان يكون افضل من اهل زمانه او نه دا شرط ده چې په دغه په زمانه کې ټول نه غوړه وي لان المساويه في الفضيله زکه برابرۍ په فضیلت کې بل مفضول الاقل علما بلکې هغه کس چې هغه مفضول وي او کم وی د علم په اعتبار سره د عمل په اعتبار سره ربما کان ډیر کړه دا غوي اعرف ډیر زیات پوها بمصالح الامامه ومقاصدها د امامت په مقاصد او په مصالح باندې لکه پوهیږي به معنی پرې دای کې په سیاست کې باج کسان دي چې هغه لکه پنو کارنو پوهیږي په دغه چلول باندې خپويږي واقدر على القيام بمواجبها ادا رنګ قدرت لري په قائمینو په مواجب دي کې خصوصا اذا كان نسب المفضول ادفع للشر کله چې مقرر کول د مفضول لري لپاره چې د شر د فشي هغه په کلاس کې چې کم کس ډیر وانی ویل را په منیټر شي دا منیټر شي ویل کده منیټر د قانون د بل چا د لاندې کیږي دا به غوېمېږي ځاله ته په خپل باندې منیټر نو دې لپاره په لیټر کړه دی مر کړه دی دې ورانی نه کوي ها وابعد عن اثاره الفتنه او ډېر لري وي دا راپورته کولو د فتنې نه چې دې په خپل باندې مشري پدې لکه د امارت دا خبره ده کنه چې بده باندې ذمہواری واچول شي ذمہواری واچول شي دا بیا د باندې بوجي دا بیا د آرامي تو ته فکر نه ولهذا جعل عمر رضي الله تعالى عنه الامامه الشورى بين السته ولدي وجنا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شورا د شپو کسانو مقرر کړل مال قطع سره د دې خبرې د یقین بان بعضهم افضل من بعض چې بعض دینه په بعض نه غوړي دي فان قيل ود دینه اعتراض دار کنه چې ته خو چې دوه خلیفګان مقرر کول صحیح نه دي لکه مخکې په دې باندې خبره تر شو وکنه چې د ټولو خلکو لپاره یو امام چلندا ضروري دی چې نوې چې ټولو خلکو لپاره امام ضروري دی دوی امامان ته نه مني نو حضرت عمر د شپږ امامان مقرر کړیو نه لري لپاره د سویدا شورا چې شپږ کسان مقرر کړو نو موږ وایو چې شورا هغه مقرر کړی و او صرف د دې لپاره مقرر کړی و چې تاسو به د شپږ کسان چې نه د مشوره وږي او دوی په یو کس په خپل ځان کې امامت د پاره چنده بغورږي درې ورځې به دوی ته چنده مولت وي بل دا چې لکه دلته هر یو کس امیر کړه نه خلیفہ کړه نه موږ خبره دا چې او دا خو لکه دوی چې تاسو په مشورې سره دا کار کوئ نو د شپږ کسانو حکم به یوي
دا نه چې یو په جدا خبره کوي بل په جدا خبره کوي بل په جدا خبره کوي پوه شو به معنی فإن قيل کته ویل شي کیف یسه جعل الامامه سرنګ صحیح ده ګرځول د امامت اشورا بین ست رشبو کسانو په منځ کې ما انه لا يجوز نسب امامين في زمان واحد سره د دین چې دوی امامان په یو زمانه کې مقرر کول صحیح دي قلنا موږ غیر الجائز هو نسب امامين مستقلين غیر جائز دي هغه په مستقل امامان جوړول دي تجب اطاعت كل منهم على الانفراد چې باندې کې هر یو انفرادي تور باندې هر یو اطاعت دا لازم واجبي لما يلزم من ذلك لکه چې لازميږي د دینه من امتثال احکام متضاده دا متضاد احکامات منل واما فی شورا واجب شورا کې فالكل بمنزله امام واحد دا ټول په منزل دی امام دی ویم بس کبسته دا خو هم چې مې ویل کوم لای سم نو بیا مزوق لته